بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو اوریدونکو او کتونکو دوستانو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې منګه د بیمارو په حواله سره معلوماتي پروګرامونه کوو او زمونږ د نن موضوع ده قبض. چې قبض څه ته وایي، د قبض څه علامات دي، د قبض څه وجوهات دي، کم خلک د قبض د بیمارۍ ښکار کېدی شي او د قبض د وجې نه په انسان کې نورې کمې بیمارۍ پیدا کېدی شي، او په هومیوپیته کې د قبض څه علاج دی. دوستانو عام طور باندې منګه خو دا خیال وي چې قبض د میتیازو سختوالي ته وایي، د غټو بولو سختوالي ته وایي، خو د ډاکټرۍ په اصطلاح کې داسې نه ده. د ډاکټرۍ په اصطلاح کې که میتیازې سختې وي او که میتیازې نرمې وي، خو چې یو سړی په پوره هفته کې د 3 ځلو نه کم قضای حاجت ته ځي، نو دې ته موږ قبض وایو. مثلا په هفته کې 7 ورځې دي او یو سړی په 7 ورځو کې 1 ځل یا 2 ځل او زیات نه زیات 3 ځل قضای حاجت دپاره ځي او هغه قضای حاجت کوي، نو دې ته موږ قبض وایو. د قبض ډېر علامات دي، په مختلفو خلکو کې مختلف علامات کېدی شي، خو د قبض د ټولو نه غټ علامات چې دی هغه دا دی چې د میتیازو په کېدو کې به مشکل وي، خوا که میتیازې نرمې وي او خوا که میتیازې سختې وي. بل د قبض دا علامات دی چې څوک غټ بول کوي، قضای حاجت کوي، نو د میتیازو د کېدو لپاره به دغه سړی زور لګوي، په زور سره به میتیازې کوي. بل علامات یې دا دی چې د عامو خلکو په مقابله کې دا خلک چې کله غټ بول کوي، نو دا غټ بول به یې کم وي، د عام غټو بولو نه به د دې بول چې کم دی کم کېږي. بل علامات یې دا دی که میتیازې سختې وي او که میتیازې وچې وي، خو چې کله دا بیمار یا دغه انسان غټ بول وکړي، نو هغه ته به داسې محسوسیږي چې یاره زما د کولمې خالي شوي نه دي او زما په دې کولمو کې، په دې مقعد کې نوره پاخانه یا نورې ډکې میتیازې هم باقي دي، نو دا احساس به کوي. بل قبض بیماری کې میتیازې سختې وي، خشکې وي، یعنی وچې وي، سختې وي، بیا په مختلف خلکو کې مختلف علامات د دې کېدی شي. د بعضې خلکو میتیازې سختې وي، وچې وي او اوږدې وي، بیا د بعضې خلکو میتیازې سختې وي، وچې وي او پچې وي، لکه څنګه چې بیروړي وي. د بعضې خلکو میتیازې بیا داسې وي چې هغه سختې وي، وچې وي او داسې ښکاري لکه څنګه چې یو شی سوی وي، لکه د میتیازې داسې ښکاري لکه ته به وایې چې دا سوي دي. د دې سره څوک چې د قبض بیماران وي، نو د قبض د بیمارۍ سره بعضې انسانانو ته په خېټه کې درد هم کېدی شي او بعضې خلکو ته زلم کچه کېدی شي، الټیانې هم ورتلی شي او بعضې خلکو لږه هم ورکېږي او لږه ورته نه محسوسېږي. د قبض بیا ډېر وجوهات دي، خو د ټولو نه غټه وجه د قبض د اوبو کم استعمال دی. څوک چې اوبه کم استعمالوي، نو دې مطلب دا دی چې د هغه کولمې به خشکې وي، په میتیازو کې به یې نمي زیاته نه وي، اوبه به پکې زیاتې نه وي، نو د دې وجې نه هم قبض جوړېږي. د کم اوبو د استعمال نه قبض جوړېدی شي. موږ له پکار دی چې موږ په ورځ کې کم سے کم 3-4 لیټره اوبه خامخا څښو. د دې نه علاوه د قبض د جوړېدو یوه بله غټه وجه هغه د فایبر کم استعمال دی، یعنی هغه خلک چې هغه فروټ کم استعمالوي، سبزیانې کم استعمالوي، نو دغه خلک د قبض ښکار کېدی شي. د دې سره هغه خلک چې هغه د ډیری پراډکټس ډیر استعمال کوي، د ډیری پراډکټس مطلب دا دی چې شودو یا د شودو نه جوړ چې کوم شیونه دي، څوک چې د دې زیات استعمال کوي، مثلا څوک شوده زیات استعمالوي په خوراک کې، څوک پنیر زیات استعمالوي په خوراک کې، نو دا خلک هم د قبض د بیماری ښکار کېدی شي. د دې سره هغه خلک چې هغه اکټیو نه وي، اکسرسایز نه کوي، کار مار نه کوي،
نو هغو خلکو ته هم د قبض بیماری کېدی شي. د دې سره سره هغه خلک چاته چې د غټو بولو حاجت پیښ شي او دا په هغه ټایم باندې غټ بول ونه کړي، نو په کولمو کې موجود دغه غټو بولونه هغه اوبه وجود ته جذب شي او میتیازې بیا سختې شي او دا هم د قبض د جوړېدو یو سبب دی. د دې سره سره سټرس، انزایټي او ټینشن دا هم د قبض د جوړېدو یو سبب دی. د دې نه علاوه هغه خلک چې هغه مسلسل طور باندې قبض کوشا دوایانې استعمالوي، نو د مسلسل طور باندې د قبض کوشا دوایانو استعمال هم د قبض د جوړېدو سبب جوړېږي. د دې نه علاوه هغه خلک چې هغه د معدې د ګیس د معدې د سولو لپاره هغه انټاسید شربتونه استعمالوي چې په هغه کې کیلشیم او الومینیم وي، نو دا هم د قبض د جوړېدو یو سبب دی. د دې سره سره بعضې ادویات هم د قبض د جوړېدو سبب جوړېږي، لکه نارکاټکس ډرګ شو، دغه شانې انټي ډپریسنټ د دماغو دوایانې شوې، دغه شانې د وینې د زیاتېدو آیرن ګولانې شوې، د بلډ پریشر دوایانې خاص کر کیلشیم چینل بلاکر او بیټا بلاکر، دغه شانې د الټیانو دوایانې چې دي دا هم د قبض د جوړېدو سبب جوړېږي. د دې سره سره زمونږ د کولمو یو بیماری ده چې هغه ته مونږ IBS وو، ایرټیبل باول سنډروم، دا هم د قبض د جوړېدو یو سبب دی او په زنانو کې خاص کر د حمل په دوران کې د قبض بیماری جوړېږي. د دې سره سره زمونږ د نظام انهضام چې کم اعصاب دي، نروز دي، نو په هغه کې څه مسله وي د څه وجې نه هغه ډیمیج شوي وي یا په هغه کې څه ویکنس راغلی وي، نو دغه هم د قبض د جوړېدو سبب جوړېږي. د دې سره سره بعضې اعصابي بیمارۍ کم ته چې موږ پارکنسن ډیزیز وو یا ورته ملټیپل سکلیروسس وو، نو په دې بیماریانو کې هم د قبض بیماری جوړېږي، قبض جوړېږي. د دې نه علاوه د چا په خوراک کې چې څه رد و بدل راشي، یعنی څوک یو قسم خوراک کوي او بیا بل قسم خوراک شروع کړي، نو دا هم د قبض د جوړېدو سبب جوړېږي. د دې سره سره د اوبو کموالی او د ډایبیټس بیماری یعنی د شوګر بیماری دا هم د قبض د جوړېدو سبب جوړېږي. د دې سره سره هغه خلک د کم چې په خپل خوراک کې او په خپل اکټیویټیز کې څه چینج راولي، مثلا یو سپورټسمین دی هغه کله سپورټس پرېږدي نو قبض کېږي، او یا یو بل داسې څه کار چې هغه خپل کار تبدیل کړي، خپله پیشه تبدیله کړي، نو هغه هم د قبض د جوړېدو سبب جوړېږي. او که چېرته په خوراک کې څوک تبدیلي وکړي، څوک یو قسم شی خوري، نو هغه هم د قبض د جوړېدو سبب جوړېږي. د دې نه علاوه بعضې خلک که د خپل ځای نه بل ځای ته لاړ شي، مثلا باجوړ کې څوک اوسېږي او هغه پېښور ته لاړ شي یا مردان ته لاړ شي یا کراچۍ ته یا کوټې ته یا اسلام آباد ته، نو په 9% خلکو کې دا چانسز وي چې هغو کې د ځای د بدلېدو سره هم د قبض بیماری راتلی شي. د دې نه علاوه زمونږ د کولمو کې که چېرته خدای مکړه کینسر وي یا ټیومر وي، نو دا هم د قبض د جوړېدو سبب جوړېږي. بیا قبض په کمو خلکو کې ډېر زیات او ډېر کامن راتلی شي، نو هغه خلک د چا عمر چې 65 سال دی یا د 65 سال نه زیات دی، نو د دې خلکو کم رکټم کې چې کم مسل دي هغه کمزوري شي، د کولمو کارکردګي کمه شي، کولمې خشکې شي، نو په دې خلکو کې د قبض بیماری زیاته راتلی شي. بیا د قبض بیماری په هغه خلکو کې هم زیاته راتلی شي کم خلک چې بیمار وي او د ډېر ټیمه پورې په کټ کې پراته وي او داسې اکټیویټي نشي کولی، ایکسرسایز نشي کولی، نو په دې خلکو کې هم د قبض د جوړېدو چانسز چې کوم دي هغه ډېر زیات دي. د دې سره سره په زنانو کې د قبض چې کومه بیماری وي په زنانو کې د نارینو په مقابله کې په زنانو کې د قبض بیماری چې ده دا زیاته وي، د ځوانانو په مقابله کې په ماشومانو کې د قبض بیماری زیاته وي. او دغه شانې هغه خلک چې د هغو کار داسې وي چې د ناستې کار وي، لکه دکانداران شو، بزنسمینان شو، ټیچران شو، ډاکټران شو، د هر هغه کس چې د هغه د ناستې کار زیات وي او د ګرځېدو یا د ولاړې کار کم وي، نو په دغه خلکو کې هم د قبض د جوړېدو چانسز زیات وي. د دې سره سره په زنانو کې د حمل په دوران کې هم د
قبض جوړېدو چانسز زیات وي. کم خلک چې د قبض ښکار وي، د قبض بیماران وي، نو هغو له پکار دی چې هغه ډېرې زیاتې اوبه څښي، د اوبو استعمال زیات کړي، په ورځ کې کم سے کم 30 منټ چې کوم دی هلکا پلکا اکسرسایز دغه خلکو ته پکار دی. د دې نه علاوه هغه خوراکونه د نه کوي په کم کې چې ډیری پراډکټس وي او لو فایبر فود وي، مثلا دود شو، دغه شانې پنیر شو، نو دا خلک دي دغه نه پرهیز وکړي. بل که څوک د ناستې کار کوي، نو هغو له پکار دی چې د ناستې یو ګنټه نیمه ګنټه که دا ناست وي نو پاسېږي دي، لږ د ګرځي را ګرځي او د دغه اکسرسایز سره به دوی ته بیا قبض نه کیږي. په حمل په دوران کې هم قبض کیږي، خو د حمل چې کله ډیلیوري وشي نو دغه قبض بیماری چې کوم دی دا بیا ښه کیدی شي. اوس د بواسیرو د قبض د بیماری نه څوک چې د قبض بیماران وي نو هغو ته د بواسیرو بیماری کیدی شي، ځکه چې میتیازې سختې وي او میتیازو باندې انسان زور کوي، د ډېر ټایمه پورې ناست وي، نو د دې وجې نه زمونږ د کولمو په رګونو باندې پرشر پرېوځي او دا د بواسیرو سبب جوړېدی شي. د دې سره سره بله یو بیماري ته هم جوړېدی شي چې هغه ته موږ اینل فشر وو. دې کې زمونږ د میتیازو کولمه چې کوم ده په هغه کې یو فرار شانې وشي، یو چاو شانې پکې وشي او په دغه کې بیا میتیازې چې سړی کوي نو بیا ورته درد محسوسیږي او وینه ته ځي. د دې نه علاوه د کولمو د الټه کېدو چانسز ته هم کېدی شي او کم خلک چې د قبض بیماران وي نو د هغو د قبض د وجې نه د هغو په مثانه باندې هم بد اثرات پرېوځي، ځکه چې د مثانې چې کم پټې دي هغه ته موږ پیلویک فلور مسل وو، او څوک چې قبض وي نو میتیازې سختې وي او په میتیازو کول لپاره زور لګوي، ډېر ټایمه پورې په میتیازو باندې کینی، نو د دغه وجې نه دغه پټې کمزوري شي او د داسې خلکو بیا اودس چې کوم دی نه وچېږي، د تشو میتیازو قطرې ته راځي. د دې نه علاوه د داسې خلک څوک چې د قبض بیماران وي نو د هغه د مقعد نه د ریکټم نه وینه هم راتلی شي، د میتیازو سره وینه هم راتلی شي، او د بعضې خلک چې څوک د قبض بیماران وي نو هغه په کولمه کې دغه میتیازې وچېدی شي او دغه د کولمې بلاکیج هم راتلی شي. د هومیوپیتک کې د قبض بهترینې دوايانې موجود دي. څوک چې د قبض بیمار وي نو هغه د هومیوپیتک علاج ضرور وکړي. د هومیوپیتک دوايانو سره د قبض بیماری مستقل طور باندې ختمېدی شي او ایلوپیتک دوايانې وقتي طور باندې سړي ته افاقه ورکوي. په هومیوپیتک کې موږ دوايانې د علاماتو مطابق ورکوو. هغه خلک چې د هغو میتیازې قدرتي طور باندې وي، نه نرمې وي نه سختې وي، خو چې دا د دې میتیازې نه کیږي او میتیازو لپاره زور لګوي، په میتیازو باندې ټایم پاس کوي، نو په دې کې د هومیوپیتک دوایي سوراینیم، سیلیشیا او ګریفایټس دا ډېر ښه کار کوي. بیا هغه خلک چې د هغو میتیازې نرمې وي خو د هغو میتیازې نه کیږي، په میتیازو باندې زور لګوي، د میتیازو باندې ټایم زیات وباسي، نو دې لپاره د هومیوپیتک دوايانې دي ایلومینیا، هایپرسالت، نکسومیکا او سیپیا د بهترین دوايانې دي. بیا بعضې خلک داسې وي د قبض چې هغه غټ بول کوي، نو هغه غټ بول چې بهر راوځي نو بیرته واپس دننه ننوځي، نو داسې بیمارانو لپاره اوپیم او سیلیشیا بهترینې دوايانې دي. بیا بعضې خلک داسې وي چې هغو غټ بول د هغه پورې نه کیږي تر څو پورې چې هغه تشې میتیازې یا تش بول نه کړي. مثلا یو سړی دی هغه له تشې میتیازې نه دي ورغلي او دې له غټ بول ورله، نو د دې غټ بول به نه کیږي تر څو پورې چې د هغه د تشې میتیازو فلو نه وي شروع شوي. نو د داسې بیمارانو لپاره په هومیوپیتک کې ایلوز او ایلومینیا بهترین دوايانې دي. بیا داسې خلک چې هغه قبض وي هغه ته د میتیازو کولو بار بار خواهش پیښیږي، یعنی هغه د غټو بولو خواهش کوي خو چې کله غټو بولو ته کیني نو غټ بول وله نه ورځي، نو د داسې بیمارانو لپاره نکسومیکا بهترینه دوایي ده. بیا داسې خلک څوک چې مختلف قسم دوايانې خوري، د شوګر دوايانې خوري، د بلډ پریشر دوايانې خوري، یا د ذهني امراضو دوايانې خوري او د دغه وجې نه هغو ته قبض شوی وي، نو د داسې خلکو لپاره کالوسنت او نکسومیکا بهترینې دوايانې دي. داسې خلک چې د هغو قبض د کولمو د خشکۍ د وجې نه خاص کر په بوډاګانو کې
د کولمو خشکي راځي، نو داسې خلکو لپاره ایلومینیا بهترینه دوایي ده. بیا داسې خلک چې هغه کله د کور کې وي نو ټیک وي، او چې د کور نه بهر وي نو د هغو بیا قبض وي، یعنې د کور نه بهر قبض وي او په کور کې چې وي نو ټیک وي. مثلا یو سړی په باجوړ کې دی، هغه ټیک ټاک دی، خو چې مردان ته لاړ شي نو بیا قبض کېږي. نو داسې خلکو لپاره ایلومینیا چې کوم ده دا ډېره بهترینه دوایي ده، او د دې سره دغه مسله بالکل ختمېدی شي. د دې سره سره هغه خلک چې هغه د ناستې کاروبار زیات کوي، بزنسمنان وي او هغو ته د قبض بیماري وي د دغه ناستې د وجې نه، نو نکسومیکا او فلاټینیم چې کوم دی دا بهترینې دوایانې دي. بعضې خلک چې په ګاډي کې سفر کوي یا په جهاز کې سفر کوي او دغه سفر په دوران کې دیو ته قبض بیماري جوړیږي، نو دیو لپاره ایلومینیا، نکسومیکا، اوپیم او فلاټینه بهترینې دوایانې دي. د دې نه علاوه هغه خلک چې هغه د قبض بیماران وي او هغه 2 ورځې 3 ورځې هغه خوراکونه کوي، خو هغه بالکل میتیازو ته خواهش نه راځي، د میتیازو کېدو خواهش یې نه راځي، نو د دې لپاره 3 دوايانې دي. یو ته منګګریفایټس وو، بل ته اوپیم وو او بل ته لیکسز وو. کم خلکو ته چې د میتیازو بالکل خواهش نه پیښیږي، هغه 2 ورځې 3 4 5 وي، خو د میتیازو خواهش ورته نه پیښیږي، نو د لپاره ګریفایټس، اوپیم او لیکسس چې کوم دی دا بهترینې دوایانې دي. په ماشومانو کې د قبض لپاره عام طور باندې کلکیریا، لایکوفوډیم، نکسومیکا او اوپیم چې کوم دي دا بهترینې دوایانې دي. او کم چې نوي ماشومان شوي، کم ته چې مونږه نیو برن وو، نو دیو د قبض لپاره نکسومیکا، اوپیم بهترین دوایانې دي. او کم ماشومان چې په باټل فیډي، یعنی هغه د فیډر شو دسکي، د مور شو د نسکي او د ته قبض بیماری وي، نو د لپاره کلکیریا فاس بهترینه دوایانې دي. بیا هغه خلک چې هغه قبض وي او د قبض د وجې نه هغو ته درد وي، نو دیو لپاره نایتریک اسید او ټیبرکلونیم بهترینې دوایانې دي. دوستانو، که دا قسم لیکچرې ستاسو خوښې وي، تاسو خوښوئ، نو تاسو مهرباني وکئ زمونږ پیج هم لایک کئ، او زمونږ دا ویډیوګانې چې دي دا تاسو په مختلف ګروپونو کې شیر کوئ او په خپل آیډي نه هم شیر کوئ. ستاسو به یو جهان مننه وي. السلام علیکم. د بل موضوع پورې د الله په امان ښاد او آباد اوسئ.